د سوات مرکزی ښار منګوره کې سی ټي ډي اس پی حبیب الله سره د اس ایچ او نصیر باچا او نورو ملګرو خبريالانو ته ویل 1300 میاشتو راسي منګوره کې د موبایل تختولو پیښو اطلاع وروسته پولیس دغه شوکي نیولو لپاره منصوبه جوړ کړه چې پکې د شنګلې سره تعلق لرونکي یو زلمی شوکت گرفتار کړی شوی دی او د هغه په نشاندهي 25 موبایل ترلاسه کړی شوی دی. د شوکت سره مرسته کوونکی عبد الله نومیتن هم گرفتار کړی شوی دی چې په موټر سایکل به دغه شوکي کولې او بیا به دغه موبایل خرڅولې. دوی ویل چې دغه یو ګروپ یا منظم نیټورک نه دی. چې موږ ته کوم ریپورتونه راغلي نو باغې کې دا ریپورت په مته کېدو چې یو کس موټر سایکل هم چلاو زما د وګ نه موبایل هم واغستو. نو دا لته چې کوم تاسو مخې ته ولاړ دی د ولندر شنګلی اوسیدونکو دی دلته په فیض آباد کې دلته اوس مستقل سکونت اختیار کړی دلته اوسي د پټ کړی دی د مخې سپلای کړی دی لکه دا چې کوم تاسو ته په نظر راځي موټر سایکل مو سره دا سره دته سپلای کړی او د بیا مخې نور دکاندارانو ته بیا غو په خلکو باندې تغذیه کړی. سی ټي ډي اس پی زیاته کړه چې د ترڅنګ دوی منګوره کې په لوی مقدار سره چرس او شراب هم برآمد کړي دي چې پکې د چرسو یو بین الصوبایي سمګلره ملزمه هم نیولې شوې ده او د هغې نه 15 کیلو چرس برآمد کړي شوي دي. دغه رنګه په سلګونو غیر معیاري شراب هم نیولې شوي دي چې پکې د سوات مشهور شراب فروش رفیق اوربی پپکو هم شامل ده. سوات में न चर्स बनाने की फैक्ट्री है न हेरोइन बनाने की फैक्ट्री है कोई चीज़ नहीं है. ये सब चीज़ें बाहर से आती है और हमारे माशरे के चंद लोग हैं गिनती की लोग हैं और तमाम जो है माशरे में साफ सूरज की तरह नज़र आ रहे हैं. अगर माशरा सारा में इकट्ठे होकर इनके खिलाफ खड़े हो जाए तो इनकी हिम्मत नहीं रहेगी कि इस माशरे में काम करें. डी اس پی زیاته کړه چې د جرایم پیشه او خصوصا د شرابو سمګلرانو لپاره بعض معزز تنان سپارش او دباو اچولو هڅه کوي ولې د دوی دغه میشن دی چې معاشره کې بیګار جوړونکي به چری هم پرې نه دي او کچره دباو اچونکي قلار نشول نو د هغوی نمونه به هم میډیا ته پډاګه کړي. د کیمرامین مهل لشا سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي سوات.